امجد خان په سوشل میډیا باندې یو کلیپ وایرل شو چې په هغه کې د جمعې په خطبه کې د ابوبکر مسجد امام مفتی محسن محمود مبارک زئی صاحب هغه څه خبرې کړې دي د مشرانو متعلق او د سپینګرو متعلق چې هغه ډېر د دل ازارۍ دي، ډېر زیات خفګان دي. د هغه خبرو په وجه باندې د ټول ملکو مسلمانانو ته بلکې د ټول دنیا مسلمانانو ته یو ډېر زیات تشویش پیدا شو او خاص کر مشرانو ته په هغه باندې ډېر زیات تکلیف ملو شو او دې په د هغه نه علاوه څه خبره مفتی صاحب په هغه کې په دې انداز باندې کړی وی چې راځه مال غواړي چې پنده د ټوپک په د سپینګری شي د ټول په کوپلې باندې وولم څونکه عالمان خو زموږ رهنما دي، زموږ کشران زموږ د اکثر د علماء خبرو باندې عمل کوي او په کار د چې وکړو. نو په دې وجه باندې مشرانو سره خلکو سره یو غټ تشویش پیدا شو چې راکې دي شي چې دا کشران په دې خبرو باندې هم عمل وکړي او د مولوی صاحب دا خبرې هم ومني چې یاره وخت ټوپک راغستل پکار دي، خپل مشران مستل پکار دي. په دې وجه باندې د مفتی صاحب په دې خبرو باندې د قانون مطابق څنګه دا جرم دی، د هغه په وجه باندې د خلکو دلاداري شوې ده، د خلکو تذلیل شوی دی، د ټول اسلامي دنیا تذلیل شوی دی. نو په دې وجه باندې د هغه خلاف باقاعده اف آی آر درج شوی دی او گرفتاری دغه په حال نه ده شوی. ان شاء الله چې دغه گرفتاری لپاره کوشش شروع ده او ډېر ضربه گرفتار شي ان شاء الله قانون ته مخامخ شي. د دې سره سره دا چونکی عالم هم دی د یو سیاسي پارټۍ سره وابستګیم ده، نو آیا په پولیس کله چې تاسو اف آی آر درج کو نو پولیس باندې داسې سفر شرشته کنيشته جی؟ الله لاک لاک شکر دی، ټول خلک ډېر زیات سمجھدار دي، فوی دي. د هیڅ چا د طرف نه پدې کې هیڅ قسمه پریشر پړو لري خبره ده، بلکې د خفګان اظهار هم پدې باندې هیڅ چا نه کړی. هر سړي پدې باندې د خوشحالي اظهار کړی دی، نه د دې د پارټۍ د طرف نه نه د بلې پارټۍ د طرف نه. لکه داسې د ما په ذهن کې به چې مسلمان زده یو حقیقت وایم چې داسې څوک نشته چې په هغه تش معمولی غونډه کې د افغان اظهار پدې باندې کړی، داسې هیڅ قسمه خبره نشته. چوسف درته وایي چې د لوکیشن کم ځای کې دی، دلته کلی کې دی کله کلی نه بار دی، تاسو یې څه دغه کړی دی سوراغ هم لګولې دی کنه دی جی؟ بهر باندې نیم خبره خو ظاهرول پکار نه، زموږ کوشش جاری ده ان شاء الله. ډیر شکریہ، مننه جی.